حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د مؤذنین صحابه کرامو نه صحابي دی. د سر د مخ کې سي دا وخت دونو بشوي چې کله به دې کې ناستنو ورته بدن مخ کې لګېدل چا ته دا نه کنه هغه وینا دې دولت سره به قبر ته ځم ما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اغي ماته په دې باندې لاسه خېدې زه دې لکین چې نوړو یو تیرانداز هغه ته یو لینده ملوه او هغه لینده رسول الله مبارک پر خپل لاس مبارک کې اخیسته وه هغه به ټول عمر هغه لیندې نه بې اودسه لاس نه وړو. دې وجې نه د نبي اسلام محبت اتباع د نبی علیه السلام ادب دا لازم ملزوم دي. محترمو موږ تاسو په وایو چې موږ په لږ ټیم دلته تېر کړو د 3 ګنټې ټیم تېرې کړې د میاشتې ویني مې نه ملګرو دا خدمت عزتمندو شروع کړی دی. څوک چې 24 ګنټو کې یو ګنټه هم د ختم نبوت خدمت کوي دا مسلمان د نبی علیه السلام د شفاعت مستحق وګرځېد. نن عزتمندو چا به د صدر صاحب چا به د وزیر اعظم صاحب چا به د سی ایم صاحب چا به د گورنر صاحب سیکیورټي کړي هغه په خپل د هغې یو منصب دی لیکن موږ تاسو ټول د نبي علیه السلام د ختم نبوت سیکیورټي ګاډي نو زموږ ستاسو په لاسونو کې ټوپکې تماچې شته او که نشته څنګه زموږ پولیس والارونه موږ سره برابر په دې خدمت کې شریک دي. الله دې جزای خیر نصیب وګرځولي کړي. محترمو دا کار دا خدمت دا به انشاءالله موږ تاسو ټول شریک کوو په موږ تاسو د الله پاک ډېر احسانات دي بې شمېره نعمتونه الله پاک موږ له راکړي دي او الله پاک په خپله فرمایي تاسو زما نعمتونه نه شئ شمارلی بلکې د یو نعمت سره چې څونه نعمتونه تعلق لري هغه تاسو نه شئ شمارلی خو الله پاک موږ له چې څونه نعمتونه راکړي دي نو په ټولو نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له الله پاک راکړی دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الله په فرمایي دا احسان به منئ چې تاسو به محمدیان پیدا کړي او تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبعوث کړی دی. الله دې د دغه نعمت عظما موږ له قدردانۍ توفیق نصیب وګرځولي کړي. موږ ټول په دې لوی نعمت د الله په شکریا ادا کوو ټول وایي الحمدلله والشکر لله. او بیا نن دا عظیم الشان کانفرنس د عالمي مجلس صاحب ختم نبوت تحصیل شب قدر زیر اهتمام چې دا زموږ د عالمي مجلس صاحب ختم نبوت د دې مشرانو فکر دی د دې محنت دی او هغې سره تاسو ټولو مسلمانانو بلا امتیاز هرې پارټۍ والا دا حقیقت دی عزتمندو موږ د ټولو شکریا ادا کوو ټول زموږ ګډونه عزتمند موږ ټول نسبتونه مخصوص کول نه دي پکار زموږ عزتمند زموږ ډېر سټیجونه دي په هر سټیج زموږ یو سړی غواړي انشاءالله زموږ به کینه وي او د باطل به ګولې وي خو هغه ګولې به همیشه زموږ په سینه نه لګي کله به زموږ په سینه لګي خو واپس به ځي او د هغه باطل په سینه به انشاءالله لګي عزتمندو. لیکن زما محترمو موږ له دې جماعت نظم متاثره کول نه دي پکار دي. ملي جماعت زموږ جماعت د هغې ځان له نظم عالمي مجلس صاحب ختم نبوت زموږ جماعت د هغې ځان له نظم دی. صفای صحابه زموږ جماعت د هغې ځان له نظم دی. جمعیت علماء اسلام زموږ جماعت د هغې ځان له نظم دی. دارنګې زموږ خانقاهي نظام دی د هغې ځان له نظم دی. عزتمندو الحمدلله دا زموږ د ټولو خوشقسمتۍ دي. دلته که موږ له څوک چاندې راکوي موږ سره څوک منډه وایي موږ له څوک ټوپک راکوي تماشه راکوي دلته موږ سره ولاړ دي قربانۍ ورکوي نو په هر نسبت به موږ سره څوک راځي نه خو د ختم نبوت په نسبت به د یو سړي په لاس کې خدای مکه کو د شرابو ګیلاس وي هغه زموږ ستانه مخکې په نبي علیه السلام باندې دا قرباني کېږي. الله دې د ټولو جزای خیر نصیب وګرځولي کړي. نو موږ د عالمي مجلس صاحب ختم نبوت د دې مشرانو شکریا ادا کوو او که موږ د دې شکریا ادا نه کړو نو موږ به حقیقت کې د الله پاک شکریا ادا کوو. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. اور بیا ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے دونوں جانب سے اشارے ہو گئے. من د چایو تاسو تاسو د چای زمونږه او بیا موږ تاسو ټول د چایو او د الله محبوب څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو څنګه چې نن موږ یو بل ته ګورو نو څنګه چې حدیث فرمایي وی ځینې به جوړېږي چې محشر دی او په محمد امین اختر محمد راغی ټول وایي صلی الله علیه وسلم. من تاسو ګورئ دلته یو خو دلته هم یو دې وخت کې موږ په مدینه منوره کې یو الحمدلله زموږ دا ټوله روحاني لایو مدینې منورې ته روانه ده
दिल तड़पता है मेरे सीने में, हाय कब पहुंचूं मैं मदीने में, दिल जिसका न हो मदीने में, उसका जीना है कोई जीने में। चल मदीना आज नहीं तो कल मदीना। मोहताज दिल के सोने दरूद शरीफ पहले दे स्पेशल फरिश्ते दागे द पार मुकर्रर दी और द यो मुसलमान दरूद शरीफ एनन पर रसूलुल्लाह मुबारक बांधे पेश कर दे। बल्कि तासु के दास खुशकिस्मत अस्ता जब अक्सर वीरों के दागे जिक्र को बेगा में आगे सवाबे याकूबी के जिक्र कर दे। दसवां दौरा मोहतरम मौलाना मेहरबान साहब से दीरा सरू अल्तमिन बार जिक्र कर दी। पदी वक्त पता लो कि वो खुशकिस्मत इंसान दिखे रोजाने यो लाख करत दरूद शरीफ कोई टोलो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूद शरीफ के सोकोई दस पलास के दो रूहानी लड़वान दी। दरूद शरीफ जिक्रुल्लाह दी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल पे चौको है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजमीदत मंदो मंग अस्तासम शुक्रिया करते د سار 900 پورې ناسې بیا د شروع ودې 900 پورې د چاندو خدمت تاسو کوئ، د پوسټرو خدمت تاسو کوئ، د فلیکسونو خدمت تاسو کوئ، مختلف خلک الحمدلله خدمات واخلي دونه خدمات خلکو کړي دي چې په هغې کافي ټیم لګي چې موږ د هغه خلکو دلته عزتمندو هغه تذکرې کوو. او بیا الحمدلله عالمی مجلس صاحب ختم نبوت دا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت خدمت کون کی تنظیم دے او د قادیانیت او سو کی د نبی علیہ السلام نه بعد د پیغمبري دعوه کی د نبی علیہ السلام د تشریف اورې نه وروسته د هغه خلکو مقابله کون کی تنظیم دے د عزتمندو دا خالصتا غیر سیاسی تنظیم دي عزتمندو زمونږه جنډه دی لیکن نشته تاسو وګورئ دا د ټولو مسلمانانو شریک تنظیم دی او موږ به ټول د دې تنظیم د سایې لاندې به ټول انشاءالله خدمت کوو. دلته موږ سره ټولو الحمدلله سیاسي پارټو والا شرکت کړی دی، خدمت یې کړی دی. موږ د اجتماعیت یو ماحول جوړول غواړو څنګه 13 هفته زموږ په روحاني اجتماع کې داسې خلک چې زموږ په تصور کې نور پاټو والا مسلمانان او هغه راغلي او هغې خپل مخونه پټ کړي او د اجتماع الحمدلله د سکیورټي خدمت یې کوو او د شپې په هغه ډیوټۍ باندې ولاړ یو. موږ به یو بل نه انشاءالله محبت ورکوو، موږ به د اوسپنې قینچي نه استعمالو، موږ به د مینې قینچي استعمالو، موږ به حالن هر مسلمان د ځان نه بهتر ګڼو، معالن د انجام په اعتبار به کافر هم د ځان نه بهتر ګڼو. دا اګریمنټ ما له چا راکړی چې زه به د دنیا نه د ایمان سره رخصتېږم او کیدای شي یو کافر د دنیا نه د ایمان سره هغه رخصت شي. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم، ستاسو د ټولو د الله جزای خیر نصیب کړي او د تیرو کانفرنسونو والا دې وخته پورې زمونږ څونه مسلمانان هغه وفات دي الله پاک دې د هغه ټولو مغفرت نصیب وګرځولي کړي. څنګه زمونږ ستاسو هغه یو بابا قادیاني سره به یو بل نوم اخیسته، الله دې مغفرت نصیب وګرځولي کړي. الله دې موږ تاسو ټولو نه راضي شي، الله هم د دارینو سعادت نصیب وګرځولي کا، الله هم خوشحاله لره، الله هم قدر وکړه. قاري صاحب را چټرا کو یو نو مسلم ملګری دی مخکې عیسایو، الحمدلله اوس ورته الله پاک د ایمان دولت نصیب کړی دی او نوم یې دی محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم. اووه کالو شو چې هغه خپل مور پلار نه دی لیدی، سږ کال حج لم چا لیږلو. خو تاسو یقین په خدای وکړئ اگر چې هغه ګناهګار ما نه بیعت دی، خو زه وایم خدایه ما ته د ده په شان مسلماني نصیب کړي خدایه، چې هغه کوم درد د زړه د دین د الله د مینې او د الله د نبي د مینې عزتمند هغه لري. نو هغه په درود شریف باندې یو کتاب لیکلی دی البرکات المدنیه. البرکات المدنیه موږ اجتماع کې هم د هغې اعلان کړی د هغه بچي د دلجویۍ دپاره بهر به دا کتاب موجود وي. یو ملګري کم از کم یو نسخه والی ګنې دا تحفې ډېرې اخلی، یو بل په تحفو کې ورکوئ.